الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رسول الله درسونه روان دي. نن 18 نمبر درس تاسو مخې ته بیانېږي. په پروني درس کې موږ د ملحدینو نه څه تنقیحات کړي، غالبا 4 تنقیحات 3 تنقیحات موږ دا بیان کړي او دا موږ دې لپاره بیانو که ملحدین په موږ اعتراض کوي نو موږ د ملحدین نه زیات اعتراض په ملحدینو لرو. لکه زما تاسو ته ما ویل چې زما دا کتاب دی ملحدین سے 1000 سوالات سو پورا 1000 سوالات او ها عقلی سوالات دا نه چې غیر عقلی سوالونه کوو. الحمدلله د منطق او د فلسفې په بنیاد دې کوو. ملحدین د تکړه شي موږ له دې جواب راځي. یو وخت داسې وو په دې سوشل میډیا باندې او خاص کر د ټیک ټاک او د لایو شروع شو، نو دې خپل براډونه چولول، خپل خپرونې چلولې، خپل مسلمانانو د ذهن خرابولو لپاره به دوی په اسلام باندې مختلف قسم اعتراضات کول. الحمدلله موږ د الحاد کار دا 5م کال دی چې تخصص کې دا پړاوم شروع دی. 5م کال دی الحمدلله چې دا زه دلته پړاو. الحمدلله خو سوشل میډیا ته داسې بنګه نه راوتلي. الحمدلله دا کال نیمو چې موږ سوشل میډیا درالو، خاص کر بیا په دې ټیک ټاک او په دې باندې نو موږ دوستانو هغه مسلمانان مطمئن کړل الحمدلله چې دلایل موږ سره دي. دا د شادوګانو بچي دي، دې سره د چمپینزي، ګوریلا، بنماس نه علاوه نور څه نشته دي. الحمدلله موږ دلایل لرو او دې سره سره موږ اعتراضات هم لرو چې موږ د ملحدینو نو ها سبق شروع کوو. مولوی صاحب 7 نمبر تنقیح 34 نمبر 4 نمبر تنقیح دې جناب خبره شروع کوو. عبارت شروع کوو سره د شاب د 15000 سرور د اسلام تنقیح د 15000 دا د شاتو د مچو په باره کې موږ دوی نه څو تنقیحات کوو دوستانو چې د 15000 ګولانو نه یو وړه کاشوغ او چمچ شات جوړیږي، یو غټه چمچ د 2 لکه ګولانو نه جوړیږي. د شاتو مچۍ د نیم کیلو شاتو جوړولو لپاره 15 نیم کیلو شات چې دی جوړوي نو 15 لکه پروازونه کوي او 50000 کیلومتره سفر کوي. دا ټول علم د شاتو مچۍ په کومه تعلیمي اداره کې حاصل کړی دی؟ موږ له الله وضاحت کړی چې سورۃ النحل کې واو ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرفون. تفصیل په دې کې بیا اخره کې څه فرمایي؟ شفاء للناس. الله په دې کې شفاء موجود ده. موږ له قرآن وضاحت کړی، تاسو سره د دې څه وضاحت کې چې د شاتو د مچو دا ترتیب د دې دا کم موږ درته ویلي پرون وضاحت کړی کنه چې دې چې دا کم چته جوړې د اګیو د پاره ځان لا خانوي د شاتو د پاره ځان لا خانوي. تاسو وګورئ دا بغیر دی او د پوی نه بغیر دا کیږي اس کله دا نه کیږي. دې دا پوی چا ور کړی شپږ دیر 15 سم تنقیح د شاتو مچې چې کله خپل چته ته ورسیږي نو هلته د شاتو د کوالټي چک کولو لپاره ارکان موجود وي چې کوم چې د شاتو معلوموي چې کوم مضر صحت سيزونه خو په دې شاتو کې نه دي شامل. سوال دا دی چې مچې ته دومره علم چا ورکړی دی؟ سوچو که چاغه هغه مضر صحت سيزونه هم چې د شاتو د لپاره نقصان دي هغه ورته نه شاملې پکې او کوي کې نو هغه لسه کوئی سزا ورکوي. ډېر سمه تنقیح. ماهرین طبیعیات دا نور د ماهرین طبیعیات دانو دریافت کړي او طبیعتانو دا دریافت کړي د شابه سره د ماده په جوهر یعنی ذرات یا د دې په ساخت کې یا د ماده په قوت کې ذره برابر تبدیلی راشي نو دې سره په ځمکه ختم شوی. مثلا د اټم یا د جوهر مثبت ذره یعنی پروټون کې صرف 2% غټه یا زیات دا پروټون کې په دې کې 2% غټه یا زیات شي یا اچانک د منفي ذرات او الکترون جسامت یعنی د سایز د 2 چند شي نو ماده به ریزه بشي دوستانو. او کوم ژوندۍ چې په دې جواهر باندې مشتمل وي هغه به تباہ او برباد شي. که چېرته ځمکه د موجوده جسامت نه لږه وړه وي ځمکه زموږ د کچېرې دا د خپل جسامت نه لږه وړه وي دوستانو نو دا به د مریخ په شان وي نو بیا به څه وي د ژوند لپاره به دا د لپاره دا ساخ چا متعین کړی چې دا به دونه وي دوستانو. پته ولګېده چې څوک شته دوستانو لکه موږ ملحدین موږ سره مني قرآن حدیث نه مني نو موږ دوی له څه بیانو هم د دې کائنات د فطرت نه د کائناتو د طبیعت نه او د کائناتو د تخلیق نه موږ دوی له جوابات ورکو چې په دې کې نښې نښانې دي د الله تعالی. ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآیات للعالمین.
بل آیات دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سانو الله تعالی دا نخې نه خاني وي دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي موږ دنیا کې الله نشو لیدلی ولې امتحان دی امتحان په حال کې دوستانو مقصد پټولی شي که موږ دلته الله ولیدلو بیا امتحان ختم شو دوستانو بیا به علم د مشاهده شي او مشاهده کې امتحان نه وي دوستانو که چېرته د ځمکې په مرکز کې ویلې شوې لاوا نه وي یا منټل کور د دې منټل شاباس یا د دې موټایي 2885 کیلومتر وي شاباس که چېرته دا نه وي دوستانو نو زموږ د ځمکې نه غیر چاپېره چې کوم د حفاظت نظام موجود دی هغه حفاظتي مقناطیسي میدان به تباه شوی وي که چېرته زموږ سپوږمۍ نه وي نو زموږ د ځمکې موسم به دومره سخت وي سپوږمۍ نه وي زمونږ د ځمکې دا موسم به دومره سخت وي چې د هغې د وجې نه په ځمکه باندې ژوند ناممکن وي ته سوچ وکړه و دېرشم نمبر تنقیش د ملحد نه سوال وکړئ چې ستاسو پوزه د مخ په منځ کې لګولې دلته دا فنګر پرنټ دلته پکار وي دلته لګولي دا سترګې دلته پکار وي دلته لګولې دي ته سوچ وکړه یو پرفیکټ انسان ته پیدا کړی الله فرمایي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركب دا عقلي دلایل قرآن بیان کړي دوستان الم نجعل له عینین دا سترګې مې درته د عبرت دپاره نه دي درکړي ولسان او شفتین او دا شونډې او دا ژبه څه معنا دا ژبه خو د حیواناتو هم شته کنه ته پې د طوطي غونته کې خبرې کوې ته پې خپل مافي ضمیر وضاحت کې حیوانات څه دي هغه کولی شي هېڅکله نشي کولی دوستانو نظریه د ارتقا په اعتبار سره داسې ولې نه ده دا هغه یو ترقي سر نه وایي د ملحد نه سوال وکړئ چې ستا پوزه د مخ په منځ کې ولې واقع ده نظریه د ارتقا د دې ما ورته ویلي ما معنی د پوزې دپاره ضروري ده چې هغه به د سترګو نه لاندې اوس ورته هغه دلایل موږ بیانوو د پوزې دپاره دا ضروري دا دلایل ډېر درانه دلایل دي چې دا کله ته مسلمانانو ته بیانوې والله که به څوک ملحد هم شي در سره خو چې تا په دې موضوع پوهېږي او دا نه چې فتوی پې لګوي شاباس چې هغه به ستا د سترګو لاندې او د مخ نه اوچته او د غوږونو په درمیان کې واقع وي د دې حقیقت علاوه بل یو څیز هم نشته دا په اصل کې د ذهانت او ډیزاین نتیجه ده دا د ده نه وروسته یو ذهن موجود دی یو ډیزایننګ موجود دی چې دا پوزه دلته پکار و دلته یې ورته لګولې ده دوستانو انسان چې په سترګو د کوم شي جایزه واخلي نو بیا یې په پوزې سره اوس ګوره په سترګو دې جایزه واخسته دا اوبه زما مخې ته دې مثال در کوم په سترګو مې جایزه واخسته نو دویم نمبر کار د پوزې دی چې دا بین زما راشي چې دا پاکې دي که داسې شی دي په ده کې څه پوه شته نو دوستانو دا دلته ضروري وه دا پوزه ځکه یې دلته راسترګو نه لاندې راوستې ده دوستانو نو بیا یې په پوزې سره بوی کولو سره زیات د پېژندلو جایزه اخلي دا ښایسته ډیزاین د یو قادر مطلق هستي د وجود ګواهي ورکوي چې الله تعالی موجود دی اته دېرشمه تنقیح یو انسان دی بار بار تجربه کوي دوستانو د بګ بینګ په باره کې ته یو ګیلاس راواله یو ځل په دې دیوال باندې وله به میده میده کېږي بیا یې راواله د شیشې ګیلاس یو 50,000 پیرې یو 800 پیرې یو کروڑ پیرې دا تجربه کوو کله به داسې وشي چې دا ګیلاس ولې او دره دی اټومیټیکلی ډینر سیټ جوړ شي نو څنګه چې یو غرب وشو دماکه وشو دا کائنات ته وجود ورکړو د غرب نه وروسته څه کېږي نقصان راځي وراني راځي ته څنګه دې کائنات جوړې شاباس یو انسان د بار بار تجربه کوي ګیلاس دی یو په دیوال باندې ولي نو هغه ګیلاس به بار بار ټوټه ټوټه کېږي نتیجه به همیشه د ګیلاس په ماتېدو سره وي او داسې ممکن نه ده چې ګیلاس په خپله ټوټه ټوټه شي او بل کوم څیز ترې جوړ شي که چېرته د ګیلاس نه بل کوم څیز جوړېږي نو د هغې نه وروسته به کوم دا ګیلاس چې مات شي او دا ذرات چې کله کارخانې ته لاړ شي بیا د ډینر سیټ جوړېږي او مختلف شیونه ترې جوړېږي خو دا نه وروسته څه شی دی یو کارخانه موجود دی یو ډیزاینر موجود دی هلته داسې ده که نه ده دغه شانته کې دوستانو یو صانع موجود دی دوستانو چې دغه شانته کې دی موږ هم وجود ته راوستي وه کوم چې منظم انداز سره هغه څیز تیار کړي دا زموږ عام مشاهده ده چې د دماکې نه وروسته تخریب کېږي د دماکې په ذریعه خود به خود ترتیب او تعمیر ممکن نه دی نو بیا څنګه کېدی شي چې د نن نه 14 اربه کاله مخکې بګ بینګ وشو بګ بینګ نامې دماکه وشوه او عظیم کائنات پیدا شو دا خبره لازمه ده چې د دې دماکې نه وروسته یو عظیم طاقت او حکمت موجود دی په ملحد او مسلمان کې فرق دا دی چې مسلمان په دې بیجان ماده کې د خالق کائنات تصور تسلیموي دا ماده رمک پیدا دوی ویل کنه ویره تاسو به وای چې دغه په باره کې د انسان په باره کې چې دا تاسو د ماده نه خاور نه پیدا سي خاور خو ماده د ما موږ کې دغه فرق دا دی دغه فرق موږ د لپاره کریټر منو خالق منو دوی وای خود به خود پیدا کیږي او ملحدین وای چې دا بیجان خود به خود هر څه کوي نو د ملحدین دعوه د ګیلاس چې مات شي د هغې نه خود به خود
ډینر سیټ جوړیږي او مسلمان وایي کړه چې د ګلاس نه ډینر سیټ جوړول غواړي نو هغه لپاره د یو زهارت ضرورت دی. دغه فرق دی پکې. 9 تنقید 39 نمبر 9 نمبر تنقید. زموږ سوال د ملحدینو نه آیا صرف د اجزا د کیمیاوي ترکیب د وجې نه یو عاقل او ذهین او باصره دا اجزا دي دوستانو، دا کیمیاوي ترکیب دی لور کې د یو عاقل ذهین او باشعوره وجود جوړولو لپاره دا ممکن ده؟ که څوک وایي چې ممکن ده نو موږ ته وښایي چې د انسان مختلف اجزا دي راجمع کړي. د چا نه د غوږ راوالي، د چا نه د لاس راوالي، د چا نه د پوزه راوالي، د چا نه د سترګې راوالي، چا نه د اوښ راوالي، چا نه د بل راوالي. دا د ما د انسان جوړ، چا نه د زړه راوالي، چا نه د دماغ وبېږي. دا ټول د انسان پاټ راواله. یو 50 انسانان ما ګډ کو د یو روغ انسان به جوړ بکی والله لازم به جوړ. یا د دوی د دنیا ربوټونه راوالي، وي څوک چې روح نه نوستلې په یو ماشي ژوند کړي د پروخ تمام جهان دی. دا ټول دنیا د راجمه شي د په یو ماشي کې روح واچي دې شي کولای. دا زموږ ته چیلنج دی. راځي تاسو موږ سره نه باندې راځي په موړو فیصله وکړي. راځي د شهیدانو جسدونه راسپارم. دا څه وجه رسي دا خوره نه خوري موږ نه په کیمیکل. ګوره که ته فرعون وې نو فرعون باندې کیمیکل مګلی دي. تاسو په خپل مړي څه کوي محفوظ بکئ، کیمیکل به ولګئ نه به خرابېږي. راځه زما د شهیدانو جسدونه بغیر د کیمیکلو به تر او تازه وي. امانت به د لحد په منځ کې پروت دی. چا ځان کو امانت په دې دنیا شابه. کمپیوټر او ساينس انسان مثال دا یو بدیهي حقیقت د کمپیوټر او د انسان مثال تاسو درکو دوستانو شابه. دا یو بدیهي حقیقت دی چې په کائنات کې مونږ ته څه په نظر راځي د هغې نه وروسته به کوم ذهین موجود وي، کوم ذهن به موجود وي دوستانو شابه. مثال په طور کمپیوټر یو جسم دی کوم چې د بیروني او اندروني اجزا نه مرکب دی. دا کمپیوټر دا بیرونی او اندرونی اجزا د موجود دي کې ګوره هارډویر دی او سافټویر دی پکې دوستانو شابه. کمپیوټر کې ذهانت راوستلو لپاره جدا سافټویر انسټالول ضروری وي. صرف هارډویر ته ترتیب ورکول. هارډویر دا جسم، سافټویر د کې وینډو انسټالول چې تر څو د پکې وینډو او کم اپس دا نه انسټال کړی دا د کار کې یا د موبایل شو د موبایل کې ته د پلی سټور اپس ډاونلوډ کړه مکه پرې چې ته ما د کار وایي. د په د انسان کې چې دا کم جسم دی په دې کې دا دن نه دا سافټویر چا انسټال کړی دی. دا خوشحالي پیژني، خفګان پیژني، ویره پیژني، جذبات پیژني، محبت پیژني، خوشحالي غم دا هر څه پیژني. پته ولګېده چې څوک شته چې په من کې انسټالیشن کړی دی دوستانو. او زمونږ د جسم دوستانو په من کې دا خصوصیت ځینې په دې موبایل او په دې لپټاپ او په انسان کې هېڅ فرق نشته. هم ماده ده او دا ماده ده. نور ملحدین وایي چې د انسان او د خاورې په ډېري کې فرق نشته. ملحدین وایي چې انسان او په لپټاپ کې فرق نشته. ملحدین وایي چې په شادو او په انسان کې فرق نشته. ملحدین وایي چې په غویي او په انسان کې فرق نشته. موږ یو په دې ټولو سره زموږ فرقونه موجود دي. زه ښه پېژنم، زه بد پېژنم، زه مثبت سوچ کوم، منفي سوچ نه کوم. زه آزاد یم. ما ته الله تعالی د انسانیت تاج را په سر کړی دی. ملحدان څه کوي؟ تاسو نه دا د انسانیت تاج اخیستل غواړي. دا د شادوګانو د بیزوګانو سره د په سب کې ودرول غواړي. اوس د هر سړي خپله خوښه ده چې ملحد کېږي ورسره دوستانو. مخکې یا د برقي توانایي ورکولو سره کمپیوټر کې ذهانت نشي پیدا کېدلی. همداسې د انسان معامله هم ده. تاسو خو به جسماني او کیمیاوي اجزا د هارډویر په شان یو ځای کړئ مګر د ذهانت دپاره نفس ته ضرورت وي. شاباس پوه شوئ په دې که نه؟ دا به ځان سره اړوئ ښه. کله چې خپلو کې مجلس هم کوئ دا تنقیحات کوئ. 40مه تنقیح که چېرته د ځمکې فاصله د لمر لږه ډېره وي نو ټولې اوبه چېرته دا اوس نور موږ نه 15 کروړه کیلومتره لرې دی. دا که چېرته نور دې نه لږه ډېره وي دوستانو دلته به څه کېدلې؟ دا اوبه به ټولې جام شوي وي او زندگی به ناممکن وي. او که چېرته دا فاصله 10 کروړه کیلومتره وي نو بیا به څه وي؟ ټول اوبونه ځکه تپش به ډېر وي. ټول اوبه به زموږ بخارات شوي هوا ته بالوتي وي او زندگی به ناممکن وي. سوال دا دی چې دا فاصله چا متعین کړې ده چې د ژوند دپاره ممکن ده؟ پرفیکټ ده د ژوند دپاره. ولګېده چې الله موجود دی. شاباس. که چېرته د ځمکې سایز لږ هم ډېر وي نو کشش ثقل یعنې اوس که زموږ دا سایز زیات وي دلته به د ګریویټیشن د کشش ثقل د دې به دا نه شوی برداشت کولی به دوستانو. او که چېرته د ځمکې سایز وړوکی وي انسانان به په ځمکه نه شوی ټینګېدلی. د ځمکې دپاره دا اندازه چا مقرر کړی دوستانو؟ په ځمکه 80% اوبه دي او 13% خشکي ده. که دومره مقدار کې اوبه نه وي یا 80% دي یا 80% هېڅ خبره پکې نشته. که دومره مقدار کې اوبه نه وي نو ځمکه به د ورځې ډېره ګرمه وي او د شپې به ډېره یخه وي. یخني به وي. ځمکه یخني وي. ځمکه د لمر نه هم ګیر چاپېره ګرځي او د خپل مرکز نه هم ګیر چاپېره ګرځي. که چېرته ځمکه د خپل مرکز نه ګیر چاپېره نه ګرځېدلې نو د شپې او ورځې نظام دا محوري ګردش مطلب دې مراد دی. که دا پکې نه وي ورځ او شپه به نه وي. څه به وي؟
ورځ او شپه باندې وي دوستانو. سوال دا دی چې دا بې جانه ځمکه چا پابنده کړې ده چې دا دوه قسمه ګردش کوي؟ د ځمکې یو طرف ته همیشه شپه وي او بل طرف ته ورځ وي، یو طرف ته شدیده یخني وي او بل طرف ته شدیده ګرمي وي. که چېرته د ځمکې رفتار نه وي نو د هواګانو چلیدل به ولاړ وي او بې شماره نظامونه معطل وي. سوال دا دی چې ځمکې دپاره دا دومره انتظامونه چا برابر کړي دا چا برابر دوستانو؟ دا ډېر لوی جسم لري دا ځمکه. دا زموږ ځمکه سره د انسانانو د آزارم انسانانو سره د مټونو سره د سمندرونو سره د دې غرونو یې موږ روان کړي. تاسو سوچ وکړئ دا خود به خود نه کنټرول کېږي دوستانو. الله موجود دی چې دی کنټرول کړی ده. ان الله یمسک السماوات والارض. په قره هوایي کې څلور بنیادي ګیسونه موجود دي. نایټروجن 78%. قره هوایي کې څو ګیسونه موجود دي؟ نایټروجن 88%، نایټروجن 88% دي. اکسیجن پکې 21% دی. ارګون چې دی یو بې رنګه او بې بویه عنصر دی، دا 0.1 دی دوستانو. دا د 1% هم کم دی. او کاربن ډای اکساید چې دی 0.3% دی. دا ټول چې راجمع کړو دا 100% جوړیږي. نایټروجن د سوځېدلو عمل ایساروي. که چېرته نایټروجن چې وي دا د سوځېدلو عمل ایساروي. څه کوي؟ دا سوځېدو ته نه پرېږدي دوستانو. که چېرته نایټروجن د 78% نه وي نو ځمکه به د اور یوه ګوله وه. دا به ځمکه به د اور یوه ګوله به جوړه شوې وي دوستانو. که چېرته د کاربن ګیس تعداد ډېر وي نو بیا به هم ځای په ځای اور لګېدلی، او که چېرته کاربن تعداد کم وي نو بوټو به خپل خوراک تیارولې. که چېرته اکسیجن نه وي یا کم وي نو ټول جاندار اکسیجن چې نه څه به کېږي؟ یو منټ اکسیجن بند کړي چې بیا دې څوک یو منټ 2 منټو کې سړی مړ کېږي. که چېرته د ځمکې نه ګیر چاپېره د اوزون ګیس پر مناسب بلندۍ باندې نه وي. زموږ نه ګیسونه موجود دي، زموږ حفاظت کوي په فضا کې. څه کوي؟ د پېښور عمره یو کاڼی را رواني بره چې سیاره باندې شي. د پېښور عمره یو کاڼی نو دا چې زموږ دغه ته راورسېږي فضا ته وروره د دې ګیسونو چې الله دومره طاقت یې چې هغه د سره وجنګېږي بس هغه ایره شي، هېڅ تا ځمکې ته نقصان نه رسوي. نو د لمر شعاګانو به هر څه سوځولې وي. د بېجانه کائنات دا منظم ترتیب د دې خبرې ګواهي ورکوي چې دا هر څه الله تعالی په خپل قدرت سره کنټرول کوي. خطبه کې ویلي که نه چې یو مسلمان کله دا ساینسي مشاهدات او دا ساینسي تجربات دي په نور سم کېږي، دا عقلي او نقلي دلایل واري په الله باندې واوري، په الله یې څه کېږي نور هم ایمان زیاتېږي دوستانو. شاباس. ملحدین د ارتقا نظریې باندې ایمان راوړی دی نو دوی دومره سوچ او فکر نه کوي چې یو بېجانه او بېشعوره ماده څنګه د دماغو په شان پیچیده څیز جوړولی شي. آیا دا د یو علیم او حکیم هستي د هدایت او سړی وګوري د مغزو ته په دې مغزو کې یو عرب د اعصابو خانې دي. ساینسدانان وایي که د دماغو کوئی دا تار کولاو کوي دا بره سپوږمۍ ته بوځه واپس راولو دا به یو دماغ دا دونه کم په دې سترګو کې 1,20,00,000 بلبونه لګېدل. یار دا کوم ځای راغلی په دې ژبه کې په زرهاو ذایقې دي یار، په دې غوږ کې په زرهاو د سما تلې دي. یار عجیبه خبره ده. موږ مرور دا پیکج ختم شي ورور خبرو کولو دپاره بیا څه کوو؟ پیکج یې کوو. دا ورور فیس اورېدلو دپاره بېرته سوچ وکړه دا یو لوی نظام دوستان روان دی. څنګه د هغه ذرات د ژوند دپاره سیل جوړ شو، د دې بېجانه ذراتو څه تکلیف و چې همیشه بېجانه پاتې شوي وي. نو سوال راځي چې په انسان او د خاورې په ډېري کې څه فرق دی؟ صرف د ذراتو تبدیلي ده. په خاورې د انسان او په خاورې ډېري کې صرف د ذراتو فرق دی. تبدیلي ده. ولې انسانان غم او تکلیف اوچتوي او بیا هم ژوند غواړي او مرګ نه وېرېږي دوستانو. بل سوال په ذهن کې راځي چې ابتدایي سیل جرثومه ته څنګه ادراک وشو چې په ماحول کې آزاد نهرونه روشني وغیره څیزونه موجود دي د کوم نه چې فایده اوچتولو لپاره اعضا پیدا کول پکار دي. یا د فلاني خوراک نه استفادې لپاره فلاني فارمولې نه جوړ شوي کیمیکل به پکار وي. د قوم توالد لپاره چې فلاني بنیادي عناصر به څومره انداز پکار وي. او که دا ټول د څنګه دا مطلب هم دا دی د عناصرو څنګه دا خپلو کې راجمع شو چې انسان پیدا کېدو دپاره د سړي ایکس واي وي، دا سپرم مني د ایکس واي وي او د ښځې ایکس وي. دی مني د سپرم دا څنګه خود به خوده داسې یو سیسټم برابر کړو چې د ښځې او د سړي ملاپ کېږي. د سړي دپاره به ایکس واي وي او د ښځې دپاره به ایکس وي. زما په دې سوال تاسو پوه نه شوئ. دوی په خپله څنګه دونه سوچ او فکر وکړو؟ دا خو خپله بېجانه دي که نه. درسته یو ذهن موجود دی، یو ډیزاینر موجود دی، تخلیقار موجود دی دوستانو. دا هغه ساینسي توجیهات موږ بیانوو دوستانو. که چېرته دا د ارتقا په وجه کېدلې نو صرف په یوه مرحله کې د غلطۍ په وجه به زندګي ختمه شوې وي. د مثال په طور افریقې کیکر به په افریقا کې یو داسې کیکر دی چې په خپلو شاخونو کې داسې انداز سره خانې جوړې کړې دي چې کوم کې چې په مخصوص انداز سره
میګان د ځان لپاره کور جوړوي او په دې سره میګان د حیواناتو نه د کیکر حفاظت او کوي. میګان چې وي دا میګان د حیواناتو نه د دې کیکر حفاظت کوي. اوس آیا د کیکر په خپله دا سوچ وکړو چې ځان کې داسې خانې جوړې کړه چې دا میګان په تا کې ژوند کوي، دا مرغان څه کوي، حیوانات به دا مرغانو باندې ټک لګوي او مرغان به تا ته نه پرېږدي. یو ساده حساس لرونکي کیکر ته دا څنګه معلومه ده چې د میګانو په ذریعه خپل حفاظت د حیواناتو نه کوي؟ دې کیکر ته دا څنګه معلومه شوه چې د دې په حفاظت کې د میګانو کردار اهم دی؟ آیا دا تنظیم، دا ترتیب او دا تزیین د کوم بې شعور مادې کاریګر کېدی شي؟ هېڅکله نشي کېدی. حادثې همیشه بې ترتیبه وي. همیشه بې ترتیبه وي. د ترتیب نه وروسته همیشه یو قدرت موجود وي. د بیگ بینګ نه وروسته هم د خالق موجود دی دوستانو، کوم چې زموږ رب دی. یو 40 نمبر تنقیشه د آینسټاین نظریه ده چې د رڼا د رفتار نه څوک تیز رفتار سره څوک سفر نشي کولی، حالانکه په موجوده دور کې ساینسدانانو داسې تجربات کړي دي چې په هغې کې ساینسدانانو دعوه کړې ده چې سب اټامک ذراتو نو پته لګېدله چې د رڼا د رفتار نه زیات سفر سره سفر کولی شي. د دې تجربې په دوران کې د رڼا د رفتار سره نیوټران د سرن لیبارټري نه سرن لیبارټري دلته نه دا 200 لرې په اټلي کې 200 کیلومتره لرې په اټلي کې بله تاسو لیبارټري ته ولېږل. په واپسې کې د نیوټران واپسې د رڼا د رفتار نه 1 سکند مخکې وشوه. دا تجربه د ساینسدانانو 100 مرتبه کړې ده. دا BBC اردو نیوز د ساینس دا راواړو بیا ورپسې وګورئ دوستانو. ګوره د ساینس ټولې خبرې څه نه دي، اټل نه دي. دا د ساینس مسلمه خبره ده چې رڼا رفتار تیز نشته او نن دا د دوی په خپل ځان باندې رد وکړو چې وګورو چې د رڼا د رفتار نه هم داسې څه شته چې هغه رفتار کولی شي. 42 نمبر تنقیه د ملحدینو نه زموږ سوال دا څه وجه ده چې آینسټاین دماغ د نورو مخلوق نه جدا و؟ د آینسټاین دماغ یې کتلی و، دا یو ډاکټر تختولی و، بیا دا چې کله مړ شو د ده بیا دماغ کتلی و، دا د نورو مخلوق د انسانانو نه مختلف و. دا څه وجه ده؟ آینسټاین دا د بلې منۍ نه پیدا شوی، دا د بل سپرم نه، دا خلایي مخلوق نه پیدا شوی، دا هم د دې پلار او مور دوی که د دې انسانانو نه پیدا و که نه. آینسټاین په کال 1879 عیسوي د مارچ په 14 تاریخ پیدا شوی دی. دا په 1390 کې د مارچ په 14 تاریخ پیدا شوی دی. تاریخ وفات دی 1955 اپریل په نیوجرسي کې شوی و. ډاکټر هامس هاروی د آینسټاین دا سړی و. ډاکټر هامس هاروی د آینسټاین باندې مختلف تجربات کړي وو. د ټولو تجرباتو نه دا نتیجه اخذ کړې شوې وه چې د آینسټاین دماغ د نورو مخلوق نه مختلف و. زموږ سوال دا دی چې آینسټاین دماغ ولې د نورو خلکو نه مختلف و؟ 43 تنقیه د ملحدینو نه سوال دا دی چې تاسو چې کوم نظریه د بیگ بینګ هغه ډېر تحقیق کړی، څه وکړي هغه ډېر تحقیق کړی. نو دې نه خو نیوټن ډېر تحقیق کړی، دې نه خو نور غټ فلاسفه تېر شوي، هغه ډېر تحقیقونه کړي. د بیگ بینګ نظریه چې ماده خود به خود اوسوه، نو یو حادثه هم صاحب علم نه وي چې د ژوند سامان برابر کړي، او نه ماده صاحب علم ده چې ژوند سامان برابر کړي. ملحدین نه سوال دا دی چې کومه نظریه د بیگ بینګ تاسو پیش کوئ نو ماده خود به خود پیدا شوه. نو دا د ماکا صاحب علم وي نه لکه چې دا د تا د ژوند سامان برابر کړي. دوستانو ماده صاحب علم نه ده نو چې دا د ژوند سامان تاسو برابر کړي. 44 تنقیه که ماده قدیم کړي نو ماده به د خپل وجود دپاره په خپل علت وګرځي، ځکه قدیم څیز د خپل وجود دپاره په خپل علت وي، هغه دپاره علت خارجي نه وي. او که ماده حادث ګڼي نو د هغې دپاره به علت خارجي څه وي. نو سوال دا دی ماده چې د بیگ بینګ په وجه پیدا شو د هغې دپاره علت خارجي څوک دی؟ دی ورته علت خارجي نه مني. دا نمبر ورته دا استاد خبره غلطه ده. 15 چې الله د کائنات پیدا کړي نو الله د لپاره علت چې موږ الله د لپاره علت کې دی هغه چې د خپل واجب الوجود ذات دی، که هغه د لپاره علت ګوري بیا به د بل د لپاره بیا ګوري، بل بیا به د واجب الوجود تصور به دغه شي او دا سبب د چا د لپاره دا د مخلوق د لپاره دی، خالق دی. دوستانو 15 ډېرې خبرې کړي دي او ډېر دلایل په بیان کړي دي. ټول ملحدینو ته چیلنج دی چې دوی ځانونه د مرګ نه محفوظ کړي، ځکه مرګ او ژوند الله تعالی پیدا کړی دی او ملحدین خو د الله تعالی نه انکار کوي. ملحدین چې د الله تعالی د مخلوق نه انکار نشي کولی نو د الله تعالی نه به څنګه انکار وکړي؟ الله تعالی نه به څنګه انکار وکړي؟ دوستانو موږ دوی له چیلنج ورکوو چې تاسو الله نه منئ، د الله رزق ولې استعمالوئ؟ چې تاسو الله نه منئ، د الله د مرګ نه ځان خلاص کړئ، چې تاسو الله نه منئ، د بوډاتوب نه ځان خلاص کړئ، د وخت د رفتار نه ځان خلاص کړئ. خلاصولی شي؟ هېڅکله نشي خلاصولی. متفرقه معلومات شامل معلومات در سره دي. ښه دی که یو څه معلومات تاسو د
پیدې لپاره موږ راجمع کړي د سپوږمۍ فاصله صرف 50,000 کیلومتره وي، نو په ځمکه به هر وخت د سمندر طوفان او موجود د وي چې اکثر آبادي به تباه سپوږمۍ برباد څومره ده موږ نه فاصله؟ سپوږمۍ څونه لري ده موږ نه؟ شپږ میاشتې سبق 3,86,000 کیلومتر نه، تاسو ته پته نشته څونه لري ده؟ 3 लाख دا یاد ساتئ. ها دلته ویلي دي که د سپوږمۍ فاصله صرف 50,000 کیلو، دا د الحاد سره تړلې خبرې دي، دا د الحاد مبادیات دي. ها الحاد راتیا او ته په دې ساينس په دې غټو غټو خبرو نه خبرو، دا به دا د سوي مشکل به درته بیا. نو دلته سوال کوي چې د سپوږمۍ فاصله که صرف 50,000 کیلومتره وي، دلته به هر وخت طوفانونه به وي. ولې؟ د سپوږمۍ د ګریویټیشن د وجې څه کېږي؟ کشش ثقل د وجې د اوبه شاربل کېږي، هر وخت به غرب او غروب، هر وخت به سونامي وي. څه به وي؟ هر وخت به سونامي را روان. او سونامي ورته ځکه سونامي وي یاره چې مړه چې لس چته بلډینګ دی وي چې په دغه نه یو شړق کې لس چل چته بلډینګ یو پکې ډوب دونه غټې غټې چپې را روان. الله مفید معلومات. مذهب غیر مادي څیز دی، دا د مادي د علومو نه د دسترس نه ماورا دی. مذهب غیر مادي څیز دی، دا د مادي علومو د دسترس نه ماورا دی. داسې مادي علومو ته هیڅ نشته چې په مذهب باندې اعتراض وکړي. مفید معلومات.